ها نو دا تاسو کته شي جیان سټي برج دلته کې زبردست قسم پارکونه د سین په غاړه باندې جوړ کړي دغه سین دی لکه څنګه چې زمونږ هلته 400 کې سردریاب دی نو دغه شان بالکل دا سیم د هغې په شان دی خو سیم نه دی ځکه چې ډېر غټ ډفرنس پکې دی صرف سیم به زه په دې معنی ویم چې څنګه هلته کې اوبه دي نو دلته کې هم د اوبو هغه سیستم دی ها بله دا خبره دلته را کنسټرکشن سټارټ دی نو تاسو سره مخکې ما یو ویډیو کې شیر کړی و چې کله هم دلته کنسټرکشن کېږي نو فل باونډري وال به دې ته خامخا کوي بالکل چې سکې ور وي چې هېڅ قسمه نقصان دوړه ایون دوړه هم دوی نشي برداشت کولی چې ستا د کنسټرکشن د ځای نه بهر وځي دومره پورې دوی د هر څیز هغه کیر کوي او خیال ساتي نو مخکې در سره دغه برج هم شیر کومه تاسو دا کتلی شئ پارک هاي بس ډېر زبردست دا پکې دوی ورته یو بارډر غوندې لګولی مطلب سایکل بایک وغیره دې ته الاو نه دی نو صرف واکینګ په دې کې کولی شي ما خو ځان سره بس چترۍ راغستې ده او دا مې ځان سره څه ملک راغستي دلته کې د دوی خپل څه عجیبه غوندې ملک جوس دي نو بس صرف د دې دوو څیزونو ضرورت دلته موږ ته راپېښېدی شي ځکه چې څه ټایم هم باران راښکې کېدلی شي نو ځان سره وینې ټایم دلته کې دا بس ډېر کسان د احتیاط کوي ځان سره چترۍ اور دغه شان اوبه دا به ځان سره هر ځای کې ګرځي دلته کې چې کوم د اوبو سیسټم دی نو ورال ما چې څومره پورې د ملګرو نه واورېدل نو هغوی وایي چې دلته کوم یوز واټر وي کوم چې واشرومز کې یوز شي یا هوټلز کې په هر ځای کې چې کوم یوز واټر وي هغه دوی یو کینال ته ویستي وي هغه کینال نه بیا مخکې ځي دوی ورته هلته داسې یو قسم د فلټرینې غوندې لګولي وي هلته کې د دې فلټرینګ کېږي فلټریشن سیسټم وي نو هلته دا دوباره فلټر شي د ریفلټر کېدو نه بعد دا دوی دوباره په استعمال کې راولي نو بیا هغه ته استعمالولی شي مطلب هغه د واشرومونو کې بیا آلموسټ یوز کېږي سیسټم داسې دی چې کم یو څیز هم د دوی په یوز کې راشي هغه بیا د استعمال نه بعد دوباره دوی کوشش کوي چې یوزیږي نو دا تاسو کتی شئ دا جیان سټي کې چې کوم سین دی هغې ته زه راورسېدم او دا د هغې سراونډینګ ایریا ده اور هغه برج طرف ته روان یم نو لاندې هم د دې نه یو ټریک دی تاسو دغه لیدی شئ زه کوشش کوم او ځان له لار ګورم چې دغه ټریک ته ورکوز شو او فول انجوی وکړو اوکې ډېر پرسکون او پر امن ایریا ده یاره که دا پارک پاکستان کې وی که نه د خپې ښودو ځای به پکې نه وی که نور څوک وی او که نه زمونږ دا پښتانه خو به پکې دی خو دې پارک کې هم دا د یو پښتون ګرځي منې که نه موږ ځان هر ځای ته رسو دا زموږ یو مهارت دی یو کوالټي ده زمونږ چې موږ د دنیا هر ګوټ ته رسېدلي یو پښتانه د دنیا ګوټ ته ځان رسولی شي هغه مین وجه دا وي چې پښتانه دغلته کې په پښتونخوا کې په پاکستان کې دغه شان په افغانستان کې هم چې کوم پښتانه رونه دي نو زمونږ لایف دغلته ډېر مشکل وي مختلف قسمه پرابلمز اینډ ډیفیکلټیز وي نو هغې موږ داسې عادت کړي یو داسې جوړ کړي یو چې د بهر دنیا کم مشکلات وي بهر دنیا کې کم پرابلمز وي موږ ته هغه موږ ته ډېر ایزي ښکاري مطلب ډېر موږ ته ریلیکس ښکاري دومره غټه مسله موږ ته نه ښکاري اور باقي تاسو که کتلي نو د نورو ملکونو خلک چې کم دی هغه که یو بهر ملک ته ځي هم نو څه بزنس دپاره او داسې ژوند تېرولو دپاره ځي چې هغه یو قسم له ایلیټ کلاس لایف وي که نه
نو مونږ کولی شو پښتانه هر څه کولی شي. دې کې کوالټیز شته دی ښه کافي حده پورې ډېر کوالټیز، خو یو څیز پکې نشته، هغه دا دی چې کانفیډنټ پکې نشته. یره مونږ کې ډېره ده، مونږ یریږو. او کله چې هم د پښتنو نه یره ختمه شوه، مونږ خو ډېرې غټې دعوې کوو چې یاره مونږ نه یریږو، نډر قوم یو، خو نډر مونږ نه یو. مونږ نډر په هغه ځای کې یو کله چې زموږ خپل منځ کې لانجه وي، جګړه وي، نو وال ټکول دغې ته بهادري او نډر نه وایي. ته چې هر ځای کې مطلب انټرویو ورکې یا یو ځای ته ځې چې ته بالکل کانفیډنس سره او خود اعتمادۍ سره روانې، دغې ته نډر قوم ویلی کېږي. دا دلته پولیس دي، انفارمیشن ورکوي ټایم ټو ټایم. دا تاسو لیدی شئ، زه د برج ته راورسېدم. دا هغه برج دی اور هغلته پکې څه میوزیک غوندې هم سټارټ دی، بس مختلف قسمه خلک وي. او د برج دی بل سایډ ته روان یم. چلو بټ دلته کې تاسو کتی شئ دا ټول سپیدار دي، دا د سپیدارو بوټي دي او هوا چلیږي زبردسته فرش. د مونځ ټایم دی، نو دلته کې یو خبره دا ده چې پبلک ایریا کې ته داسې بالکل ازادۍ سره خپل عبادات نشي کولی. تاسو دغه یو کاکا یې نه پته نه لګي چې څه کوي. ګوره که زه دا بو وغیره کېدم، دا زه تاسو ته زوم کوم، وینئ تاسو لامبو وی او د ځان سره دا ایربیګ دی که څه ورته وایي یاره، هغې هم د ځان سره راغستی دی او لامبي. نو دلته کې دا اوس زه دې ایریا کې یم او پته هم نه لګي چې قبله کوم طرف ته ده. زما فی الحال د موبایل سیټ اپ لا برابر نه دی، ما سره دا ډېر زیات ایپس نشته دی لکه څنګه چې قبله ایپ شولو. کوشش کوم چې د ټایم لږ ټایم کې دا هم را پیدا کړم، خو بیا هم د ایپ ته پیدا کېدو پورې به موږ خپل عبادات د شریعت مطابق وکړو څنګه چې د شریعت حکم دی. نو شریعت کې موږ ته دا وینا ده چې کله ته د قبلې په باره کې مطلب شور نه چې قبله کوم طرف ته ده، نو بس خپل سوچ و بچار وکړه، کوشش وکړه، ټرای وکړه چې کوم طرف ته ستا ذهن مطمئن شو، ستا زړه مطمئن شو، هغه طرف ته مخ که او خپل مونځ هغه پوره که. نو زما هم داسې لږ ډېر زه خپل امیجنیشن کوم د هوټل چې کوم طرف ته زما هوټل دی، هوټل کې ما قبله معلومه کړې ده، نو هغه طرف ته زه خپل هغه قبله برابر وم. جی نو دا بالکل د سیند غاړې له راکوز شوم، تاسو کتلی شئ. دا هغه برج دی کوم چې د لرې نه تاسو ته ما شو کولو. دلته هر ځای کې کیمرې لګېدلې وي، دا کیمرې تاسو لیدلی شئ، هر ځای کې کیمره وي، یعنې د حکومت سترګې هر ځای ته رسېدلي وي. بله دلته کې لایټینګ سیسټم هر څیز موجود وي، د شپې هم دا ټوله شپه د لایټونه آن وي. دلته څوک واک کوي نو هغوی ته فل فیسیلیټیز پرووایډ وي. دغه شان تاسو دا کیمره لیدی شئ، اوس تاسو به ووینئ چې څنګه دې ته ورنږدې شم یا دا کراس کړمه، نو دوی به څه خبرونه مبرونه سټارټ کړي. مطلب څه خبر کول دوی غواړي هغه سټارټ شي. غوږ ورته کېدی چې تاسو واورئ. 您已进入危险警戒区域，您的行为将实时记录。是的。您尽快离开。是是。您已进入危险警戒区域，是是。您的行为将实时记录。您尽快离开。بس وی یاره پوهه پې نه شو، بس موږ وی ټیک ته ستا خوښه ده، پوه شولې، موږ یې منو چې ته څه وې هر څه منو. زه چې دې پارک ته را انټر شوم نو دې سایډونو ته پکې دا خاوره پرته ده، بس خاوره هم داسې بل شان غوندې خاوره ده چې کپړې مپړې داسې خاص څښاکوي نه، مطلب سړی څښاکوي نه. نو حیران شوم چې یاره څنګه دلته کې دا خاوره پرته ده او دې فوټپاتو ته هم دې خوا راوښتې ده. نو ما ویل چې یاره دې ځای کې دا ولې صفایي نه ده شوې. دلته تاسو وینئ داسې کندې غوندې پکې جوړې شوي دي. نو دا ورته زه اوس شو کومه چې دا څه وجه ده
او ولې داسې وي. دلته کې چونکې پارک دی نو فیملیز خپل ماشومان راولي او د ډېر زیات کیر کوي د خپل چایلډز. نو تاسو د ماشوم دلته کې لیدلی هم شئ. دغه دی لګیا دی خاوره. نو دا خاورې د دې دپاره وي چې دې کې ماشومان خپل لوبې موبې وکړي. دوی نه مې اجازت واخیستو. دا د دوی ماشوم دی. نو دا تاسو کتلی شئ دلته د لوبو له راوستی. بس روز روان شوم خپل روم طرف ته. پارک کې بس تقریبا ګنټه دوه تېر کړه او ډېر خوند یې وکړو. ډېر د مزې ځای و. اوس په لاړ شو خپل روم ته لږ رست به وکړو. انشاءالله نیکسټ ټایم به بیا میلاویږو. صحیح ده جی. دلته بوټو ته بالکل سپورټ ورکړی چې دا ګډوډېږي نه. کوم ډیزاین کې چې دوی تیارول غواړي هغه شان ډیزاین ورکولو دپاره ورته دوی لاندې دا سپورټس ورکړي دي. تاسو دلته کتلی شئ. ما د لرې نه دې ونې ته کتل. ما وی که ونه ده خو ونه نه ده. دا د اوسپنې نه جوړ کړی شوی د دوی یو ټاور دی. د نیټورک ټاور دی. نو دی له سټرکچر داسې جوړ کړی دی چې بالکل د ونې په شان ښکاري. بره پکې تاسو ته به په نظر باندې یا راځي یا نه، خو زموږ کیمره چونکې دومره ډېره ښه نه ده نو تاسو پکې دا سپین سپین وینئ. دا ټاور دی. نو ښکاري د لرې نه بالکل نیچرل ټری، خو دا اصل کې یو آرټیفیشل او بلکې د اوسپنې نه جوړه کړې شوې ده. بس روان یم خپل روم طرف ته. جی ها، نو دا تاسو کتلی شئ دا د برج دا یو سر دی، د دې ځای کې نه سټارټ شوی دی. دلته د هر یو روډ سایډونو د دغه شان ښکلي پارکونه جوړ شوي وي د انجوایمنټ دپاره. ډېر پرسکون ایریا وي.